تاریخ لیکي وایي مولانا رومي رحمه الله وایي یو ورځ خپل کور ته رادننه شو، ویې کتل د هغه زوی و ډېر پریشان ناست و، پریشان حاله ناست و. نو مولانا رومي رحمه الله دې تپوس کوي چې ای بچیه ولې پریشان یې، څه مشکل دی؟ وایي هغه خاموش و، بس یې ورته ونه ویل چې بس مشکل نشته، پریشان حاله و. د پلار نه دا حالت برداشت نه شو، پلار یې راووتو مولانا رومي رحمه الله او لاړو او ویې کتل چې د شرمخ بیړیه چې ورته وایي د هغې سرمنه پرته وه او هغه یې راواغېستله او وایې چوله، خپل ځان یې پکې بند کړو او کور ته رادننه شو او په دې خپل زوی باندې د شرمخ په انداز کې اواز پې وکړو، حمله یې پې وکړه. نو دوی زوی ورته وخندل، چې ویې خندل نو مولانا رومي رحمه الله ورته وایي څنګه دې وخندل؟ وایي ما ته پته ده که نه چې سرمن دې د شرمخ اچولې ده، بیړیې دې اچولې ده او شاته دې زما پلار دی، په دې وجه ما وخندل. نو مولانا رومي رحمه الله ورته ووایي ای زما بچیه نو بیا مه پریشانه کېږه، کم پریشانۍ او مشکلات چې په موږ او تاسو باندې راځي حقیقت کې د دې شاته زموږ او ستاسو مهربانه رب وي، ځکه زموږ او ستاسو رب چې دی دا زموږ او تاسو سره ظلم زیاتی نه کوي. مشکلات په هغه چا باندې راځي کم خلک چې الله ته ډېر نږدې وي، الله ته قریب وي. اشد الناس بلاء الانبیاء فرمایي وایي په انسانانو کې د ټولو نه زیات مشکلات چې دی دا په انبیا کرامو باندې راځي، ځکه هغوی زیات الله ته نږدې دي. بیا مشکلات په هغه چا باندې راځي کم خلک چې څومره الله ته زیات نږدې وي د هغې په مطابق باندې په هغې باندې مشکلات زیات راځي، ځکه په انبیا کرامو باندې څومره مشکلات راغلي دي، په ارو باندې کټ شوي، پانسي شوي دي، کویانو ته غورځولی شوي دي او ډېر زیات ظلمونه شهیدان شوي دي. بیا په تیره په سرور کائنات او محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې څومره مشکلات راغلي دي چې د طایف خلکو په کاڼو باندې ویشتلی دی، قسمه قسم تکالیف هغې ته ورکړی شوي، د کلي نه چې دی بهر کړی شوی دی، په بیت الله شریف کې په مونځ باندې ولاړ دی او د مردار څاروي مردار لرې راغستلی شوی او د هغې په سټ مبارک کې اچولی شوی دی. دا ولې دا پریشانۍ او تکالیف په دغسې خلکو راځي کوم چې الله ته ډېر نږدې وي. نو که ستاسو په ژوند کې هم تکالیف وي، پریشانۍ وي، دې ته خفه کېږئ مه، دا د الله د طرف نه دي او مونږ او تاسو باندې چې کله پریشاني او تکلیف راځي تاسو پوهیږئ چې الله ته مونږ نږدې یو، الله ته مونږ یاد یو او د الله مونږ سره محبت دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې الله ته جړل، سر په سجود به او د الله نه به دا دعا کوله چې یا الله ما په یو حال کې مه پرېږدې، ځکه کله چې مونږ او تاسو په یو حال کې پاتې شو نو بیا دا یاد ساتئ بیا مونږ هلاکت طرف ته ځو. لکه ډېر خلک داسې وي چې هغې ته الله ډیل ورکوي، پرېږدي، خوشحالۍ او مزې او قسمه قسم سهولیت د هغې قلبي وروحي أحرفي ولساني